عزتمندو بیت الله شریف په خوب کې لیدل څنګه دي؟ نو کعبه، حرم شریف، بیت الله شریف د امن او د سلامتیا ځای دی. که څوک په خوب کې خانه کعبه وویني، تعبیر یې دا دی چې د دنیا د آفتونو نه په امن کې شي او د حج ادا کول به په نصیب شي. حضرت ابن سیرین رحمه الله فرمای په خوب کې خانه کعبه لیدل دا د اسلامی بادشاہت لیدل دي، او هر څوک چې خانه کعبه کې زیاتی او نقصان وویني نو هغه په اسلامی خلیفه کې وي، او که وویني چې د خانه کعبه طواف وکړو، تعبیر یې دا دی چې د دین او اصلاح به وي، د دین اصلاح ملاویږي او د خلیفه نه به او د بادشاه نه به آرام حاصلوي. او که وویني چې احرام یې تړلی دی او مخې د کعبې طرف ته دی، تعبیر یې د اصلاح زیاتوالی دی، ډېره زیاته اصلاح به ته حاصلیږي. او که وویني چې د کور کعبه شوی دی او خلکو یې زیارت کو، طواف یې کو، تعبیر یې د امانت حفاظت پکوي او عزت او مقام او مرتبه به ورته حاصلیږي. او که بادشاه وویني په خوب کې چې خانه کعبې ته ځي، تعبیر یې د خلیفه او د بادشاه بزرګي به عمومي. او که وویني چې د خانه کعبه چې کوم ده دا پرېوتې ده او یا سوځېدلې ده، تعبیر یې دی چې بادشاه حالات دا به خراب وي، د بادشاه حالات به ټیک نه وي، هغه به بدعمله وي. او که وویني چې دا خانه کعبې نه څه شي اخیستی دی، تعبیر یې د خلیفه او د بادشاه نه به ورته څه فایده حاصلیږي. او که وویني چې خانه کعبې کې مونځ کوي، تعبیر یې د خلیفګانو نه به دی ښه په کار راشي، د خلیفه نه به ورته څه ناڅه ملاویږي، څه فایده به ورته حاصلیږي. حضرت کرمانی رحمه الله فرمایي حقیقت کې خانه کعبه خوب کې لیدل دا ایمان او مسلمانی ده. که خپل ځان په خانه کعبه کې وویني، تعبیر یې دی د دشمن د شر نه به په امن کې وي او دعاګانې به قبلیږي. د الله تعالی قول لی ومن دخله کان آمنا، څوک چې خانه کعبې ته داخل شو هغه به په امن کې وي. که وویني چې په حجر اسود یې مخ ایښودی دی او ښکل کړی دی، تعبیر یې حج به کوي. که وویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر زیارت مبارک کې دی یا یې د ابراهیم علیه السلام مقام ولیده، تعبیر یې حج ته به ځي او روغ رمټ به واپس کور ته راځي. که ځان د کعبې په چت وویني، تعبیر یې بدمزه به وي. حضرت امام جعفر صادق رحمه الله فرمایي خانه کعبه په خوب کې لیدل په څلورو وجوه دي: یو خلیفه، دویم امام، دریم ایمان او مسلمانی، او څلورم د یرې نه امن.